نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم سورة بقرہ اول پارا شپږم آیت دی مخکې آیتونو کې د مخلص مؤمنانو متقیانو کامیابی او د هغوی اعمال بیان شو. اوس په دې آیتونو کې د هغې خلکو حال بیانېږي چې هغه ظاهري او باطني دواړه لحاظ سره کفار دي. مخی آیاتونو کی دا اللہ رب العالمین محبین و صفات او علامات بیان شو. فدی آیاتونو کی دا اللہ رب العالمین دا دشمنانو حالت او داغی ناکامی عذابنا بیانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافرانو تا د دین اسلام تبلیغ کولو کافرانو ایمان نروڑو نو نبی علیہ السلام بعد دیب ایمان نروڑلو باند دیر جات خفقیدو. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی کدی تا دین بیانے او دی ایمان نروڑی دا بد قسمت دی ستا قصور او کوتاہی ندی کوتاہی او قصور ددوی دی او دی ایمان نروڑی زکا چی دی پزرنو دی پغوگنو دی پسترگو باندې پردے راغلی دی زک ایمان نروڑی نقصان ددوی دی نقصان ستاسو ندی. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا تسلی ورک مقید ایمان او د اہل ایمان کامیابی بیان شو. دیدے کی دا کفر او د اہل کفر ناکامی بیانی. ایمان تعریف او د هغه ضروری مسائل مخکې ذکر شوی. کفر په معنا لغوي سره په پټولو معنی راځي. لغوی معنی سره کفر پټول ته ویل شي او کافر ته کافر زکوي چې دی حق پټي. په معنا لغوی سره زمیدار ته هم کافر ویل شي. زکات دا زمیدار پزمک کې دانه او غله پټي. الله رب العالمین په سورۃ الحدید کې د زمیدار پزے باندې لفظ د کفر ذکر کړي. اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته. زمیدار حیران کی د فصل تو پدې کې لفظ د کفار مراد ته زمیداران دي. نو په معنا لغوي سره کفر پټول معنا باندې راځي او په معنا اصطلاحي او شرعي سره کفر د ضروريات دین د یوې مسئلې نه انکار کول ته ویل شي کفر. هغه سيزونه چې په مسلمان باندې داغه منل ضروری دي باغی کی د یو نه انکار کول ته ویل شي کفر. بیا د کفر اقسام ډیر چا څلور اقسام ذکر کړی دي. باج علماء پنځه ذکر کړی. اولنې قسم د کفر انکار دی چې نه پزړه سره د الله رب العالمین دین منی او داغی یقین کوي او نه پخلی سر اقرار کوي د دین اسلام لکه عام کفار. زړه کې کفر او پخلیم کفر
دې ته ویل شي کفر انکار. او دیم دی کفر جحود، زړه یې یقین کوي چې دا دین اسلام حق دی لیکن منی یې نه او په خولې باندې هم اقرار نه کوي، دې ته ویل شي کفر جحود. دریم قسم دی کفر عناد. کفر عناد دې ته وایي چې زړه یې قبلې په خولې باندې اقرار د اسلام کوي، زړه کې یقین شته د دین اسلام د حقانیت، په خولې هم اقرار کوي د دین اسلام، لیکن د کفري دینونو نه انکار نه کوي، نور دینونو ته هم ټیک وي، ناغې ته ویلی شي کفر عناد. اسلام د پاره مسلمان د پاره دا ضروری ده چې دی به د کفر نه براءت کوي. مسلمان د پاره دا ضروری ده چې د دین اسلام نه علاوه څومره دینونه دی هغې ته به غلط وي، یهودیت دی، عیسائیت دی، هندومت دی، بدمت دی، دهریت دی، دې ټولو ته به دی غلط وي. دین اسلام ته حق مقابله کې څومره دینونه دي دا ټول به غلط ګڼي، الګ مسلمان. او کدی وي زما دین اسلام ټیک او یهودیت هم ټیک، عیسائیت هم ټیک وغیرہ، دې ته ویل شي کفر عناد. په دې باندې انسان کافر ګرځي. بس په دنیا کې یو مهنت شروع دي د عالم کفر د وحدت ادیان، یهودیت عیسائیت دا ټول دینونو والے یو ځای کوي، دا چې څوک یو ځای کوي د نور دینونو ته که حق وایي یا د هغې نه برأت نه کوي، دا سړی کافر دی، دې ته کفر عناد ویلی شي. مسلمان به په دې نورو دینونو لعنت وایي، ځکه به دین اسلام دی قبلی او دی به ال مسلمان. او که دی وي چې یهودي مسلمان، عیسائی مسلمان او زم مسلمان، دا سړی مسلمان نه دی، دا د کفر عناد کافر عنادي دی. څلورم قسم دی کفر نفاق. زړه کې کفر او په خولې باندې ایمان، دې ته ویلی شي کفر نفاق. یو سړی عقیده د کفر په خولې باندې اقرار د ایمان وي، د اعتقادي منافق دی، کفر نفاق کافر دی، منافق کافر. او یو سړی په زړه باندې خبره یوه او په خولې باندې بله، دا عملی منافق دی. د زړه او د خولې وینا به یوه پکار وي. سړی په زړه کې دننه بغض پروت دی او ظاهرا اقرار او دعوا د محبت کوي، دا عملی منافق دی، په عمل کې کار د منافق کوي. مسلمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ذل وجهین د الله رب العالمین خوښني. ذل وجهین دې ته وایي چې شاته یو څنګه او مخې ته بل څنګه. په دې باندې باقاعده محدثینو بابونه لګولي دي او د هغې لاندې هغه احادیث ذکر کړي دي چې د ذل وجهین په قباحت ذکر شوي دي. مسلمان په زړه کې چې څنګه په خولې به هم هغه شان او کنه په زړه کې یو څنګه یو په خولې باندې بل څنګه وي، دا شریعت په لحاظ سره بد سړی. الله دې موږ او تاسو دغه صفت نو ساتي. نو څلورم قسم کفر نفاق. او پنځم قسم کفر کفر زندقه یا کفر الحاد دی. کفر زندقه دی ته وایي یو سړی زه مسلمان یم، الله منم، رسول منم، صحابه منم، ټول هر څه منم، تو ظاهرا خلق دوکه کې چې لکه رښتیا دا خو ایمان لري، صحابه منم، قیامت منم، ختم نبوت منم، عیسی علیه السلام حیات منم. خلق وضاحت راته وکړه، نو چې وضاحت درته وکړي کوم څیز چې نه منل دي دی هغې ته منل وایي. کوم څیز چې نه منل دي هغې له د نوم ښودلې د منلو. لکه عیسی علیه السلام زه حیات منم، خلق چې لکه عیسی علیه السلام په دې ژوندي مني. څنګه مني؟ عیسی علیه السلام وفات چې نو روح یې بره لاړو، هغه روح یې زه ژوندي منم، دې ته زه حیات د عیسی علیه السلام. حالکه زه ختم نبوت منم، نو ختم نبوت مني دا خو سړی قادیانی مسلمان شو. څنګه مني؟ لږ وضاحت. ختم نبوت دې ته وایي چې اول نه مهر الله جل شانه سره نبی علیه السلام له ورکړه چې بچا به و هغه نه به نبي جوړېدو.
نو نبی علیہ السلام سره ختم نبوت د نبوت هغه مهر ناغه په مرزا ملعون باندې او نو دی پیغمبر شو نو یې ختم نبوت منما خو چې د کوم وضاحت وکړو نو د نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی اومنو او دې ته دی وی ختم نبوت نو سړی دی کافر خو چې سوي نو په دې خلک دوکه کې چې لکه دا مسلمان عام طور علماء مثال ذکر کوي چې خمزیدات د ډیران ډکه بوجه ده او د پاسه دی پیولی کل فاین آټا د پین اوړي دي نو خلق دوکه شي چې لکه دا مزیدار د سپین اوړو بوجه ده خو دنه پکې اوړي نه دنه پکې ډیران دي دغه مثال د مرزا قادیانی ملعون دنه کفر دی او کاروي وي من احمدي مسلم کمیونټي سره تعلق ساتو من احمدي مسلمانان نو دی خپل کفر توي اسلام او د مسلمانانو اسلام توي کفر دی تویل شي کفر زندقه یا کفر الحاد عام مثال بتا سو پیل منیر شاکر مرتد اغوی زپ دین باندې سم ویم سوچ مسلمان زیم او دا کم خلق چې حدیثونه من دا کافر دي خپل کفر ته اسلام او د مسلمانانو اسلام ته کفر دی ته ویل شي کفر زندقه دی ته ویل شي کفر الحاد دا د کفر پنځه اقسام پنځه واړو ځان ساتل مسلمان د پاره فرض دي نو مسلمانۍ ګور یوازې داس نه ده چې د مسلمان او بس خیر جنت ته وزم نه مسلمانۍ سره به د کفر د پنځه واړو قسمونو نه ځان ساتي الب مسلمان اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی چې دا کفار د دې پزرونو په وګونو پسترګو باندې پردي دي ځکه حق نه قبلې او نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکا او د دې د پاره د عذاب وعید بیان موږ تاسو ته پکار دي چې د کفر د هر قسم کفر نه ځان وساتو ایمان لګ پکار دی صحابه کرام ایمان قبول کړو داسې قبول کړي چې تر د مرګ پورې پکې پسلو کې 1% کمزوري ښکار نه شو نو مسلمان بداسي چې د سر ایمان وی نو دی به هر قسم کفر نکلک ځان ساتي داسې بځان ساتي د حدیث مبارک کې راځي چې د جهنم د اور نه ځان ساتي یا د دنیا د اور نه سړی روزي او د هغې نه ځان ساتي واپس د غورځېدو نه د قرنګ به مسلمان د دې کفر نه ځان ساتي او د ټولو اقسامو او تاسو دا هم ویل شو چې مسلمان د پاره دا ضروری ده چې د کفار نو براءت کوي د کفارو دین ته ورټیک نه وي نو د منیر شاکر چې کوم ډله ده د دې چې کوم کفر دی د دین به هم دی براءت کوي او ځان به ساتي د قادیانانو چې کوم ډله د کفر ده د دین په براءت هم کوي او ځان به هم ساتي هغه ته غلط وي الا بدی مسلمان نو الله جل شانه فرمایي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي هر قسم کفر چې دي چې کافر دي سواء علیهم برابر د پاپی باندې انذرتهم کته يروي اغویلر ام لم تنذرهم یا نه يروي ان يروي اغویلر لا يؤمنون غي ایمان نه وروړي نو تخپل مهنت کوا سارا سوال او نه سوال غي پیدا نه اخري تا تو پیدا ملاوي غي پیدا نه ختم الله على قلوبهم الله پاک مہر لگو لدی د دې پزړونو باندې د دې کافرانو پزړونو باندې د حق نه قبل ول وعلى سمعهم او د دې په وګونو باندې وعلى بصارهم غشاوه او د دې پسترګو باندې فردی دي ولهم عذاب عظیم او د دې د پار عذاب لوی دي د کفار د پار الله پاک لوی عذاب بیان کو مسلمان د پار کامیابی او د کفار د پار عذاب نو کامیابی دا چې مسلمان انسان ځان اختیار کی او ناکامی دا چې کفر کې انسان مختیر کی الله رب العالمین دې تاسو ته په دې خپل دین اسلام باندې استقامت سره د عافیت نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمدلله